अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मूंग टॉपिक थे इंट्रोडक्शन टू HTML چې HTML څه شی دی نن موږ په دې ویډیو کې د HTML باره کې انټروډکشن کوو. نو راځي بورډ طرف ته. HTML څه شی دی؟ هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج دی. ٹھیک شو؟ دا لینګویج دا صرف د ټیکسټ نه جوړ دی. په دې کې دنه څه کنډیشن دا اف ایلس وغیرہ دا سیزونه پکې نه استعمالیږي کم چې زموږ سره د نور لینګویجز دي پایتان دی سی پلس پلس دی. نو په هغې کې اف ایلس کنډیشن دا سیزونه پکې استعمالیږي. په HTML کې دا سیزونه نه استعمالیږي. ټیک شو؟ کم کنډیشن چې موږ استعمالو. HTML صرف ټیکسټ دی. لکه زم چې هلو ورلډ دا هلو ورلډ ما ولیکو او زم چې دا ماته په براوزر باندې شو کا خو ته لږ ډیکوریشن ولګ چینج کا. ټیک ده؟ نو دې لپاره موږ څه استعمالو؟ HTML استعمالو. HTML به زه تاسو له یو بل مثال درکم، ناشنا مثال. تاسو نه یو کلاس سینیر مخکې بل هلک دی په سکول کې فرض کا، هغه ته وایي چې ته ماله خپله کاپي راکړه، خپل نوټبوک مال راکړه، ستا چې کوم کوېسچن ته لیکلي دي نو هغه نه چې ته واخلې نو هغه په خپل ترتیب کې لیکلي. ټیک ده؟ هغه مثال چېرته به په خپل نوټبوک کې اسټیریک لګولې یا به چېرته هیش لګولې یا به د هغه خپل رایټینګ هغه رایټینګ باندې به صرف هغه پوهېږي. که تا دې واخیستو ته به بیا نه پوهېږي نو ته به هغه ته خامخا وي چې تا دا نوټبوک څنګه لیکلی دی ما په دې باندې پوهه کړه چې د دې سیز پکې څه مطلب دی او د دې سیز څه مطلب دی. نو دا HTML چې دی نو په دې باندې براوزر پوهېږي. دا هم دغه ساده ټیکسټ دی. ټیک ده؟ نو دا لینګویج نه دی. ټیک ده؟ ځینې خلک وایي چې لکه تا کم لینګویج زده کړي دي نو ځینې خلک به کوي چې ما پایتان مې زده کړی دی، سی پلس پلس مې زده کړی دی، HTML مې زده کړی دی. دا HTML نه دی، دا لینګویج نه دی. ټیک ده؟ ټیل براوزر ورډ ټو شو. دا HTML دی براوزر ته وایي. ټیک شو؟ براوزر ته ښایي چې ته په سکرین باندې یوزر ته څه شو کې. نو دا زمونږ وه د انټروډکشن ویډیو او راځئ سکرین طرف ته چې نور په ډیټیل سره انشاءالله تاسو ته ډیلیور کوم. بس انټروډکشن ټو HTML به لږ نور په ډیټیل سره وایو. نو زموږ ایجنډا څه ده؟ واټ از HTML دا به کلیر کوو. HTML ایلیمنټس ته ویل کېږي. HTML ټیګ څه شی دی؟ HTML اټریبیوټ، ډاکومنټ سټرکچر، ایلیمنټس او کمنټس. دا شپږ ټاپک دي. دا به نن په دې ویډیو کې تر اخره پورې وایو. نو اوس راځئ HTML ته چې HTML څه شی دی؟ HTML is a mark of language. دا یو mark of language دی چې د ویب براوزر سره انټریکشن کوي. ویب براوزر زموږ سره کروم هم یو ویب براوزر دی، مایکروسافټ ایج دی، داسې پسې نور هم بلا شي دي. ټیک ده؟ او دې موږ ته څه شو کوي؟ د یوزر ته شو کوي لکه ټیکسټ دی، ایمیجز دی یا نور میټیریل دی، ویډیو دی، آډیو دی. دغه څیزونه چاته شو کوي؟ یوزر ته شو کوي. ټیک شو؟ او دې په چا باندې رن کېږي؟ په براوزر باندې رن کېږي. د کار د براوزر سره. ټیک شو؟ It is not a programming language. یاد ساته HTML دا پروګرامینګ لینګویج نه دی. په دې کې بخپله د کنډیشن صلاحیت په دې کې نشته. ټیک شو؟ هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دا یو هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دی. ټیک شو؟ HTML کیس انسنسیټیو. دا کیس انسنسیټیو څه مطلب دی؟ لکه تاسو دا نور لینګویجز کتلی وي که نه، سی پلس پلس، پایتان، په هغې کې تاسو د سمال لیټر په ځای تاسو کیپیټل کله ولیکو نو تاسو به ایرر درکو. په HTML کې داسې سیزونه نشته. که ته ټیک په کیپیټل کې لیکې که په سمال کې لیکې ریزلټ لکه سیم ریزلټ درکوي. ټیک شو؟ او ایرر پکې هم نه راځي. په HTML کې ایرر نه راځي. که تا د براوزر څنګه په کومه طریقه باندې هغه شو کو، که تا غلط هم لیکلی یو څیز نو براوزر به درته په هغه طریقه شو کوي خو تا ته به ایرر نه درکوي. ټیک ده؟ او مارک اپ لینګویج دا دی چې دا ټیکسټ دی. ټیک ده؟ دې کې څه داسې لاجیک وغیرہ دا پکې نه استعمال شوي. HTML uses markup tag to define web pages. او HTML دا مختلف ټیګز دا ډیفاین کړي دي چې دې ته څه کوي؟ ویب پیجز جوړوي. لکه زموږ سره ډیو یو ټیګ دی. ټیک ده؟ داسې پکې H1 دی، H2 دی، H3 دی، داسې پکې پیراګراف لپاره ټیګز دي. دا مختلف ټیګز دي. د هر یو ټیګ خپل مینینګ دی. HTML file has an extension او د HTML څه ایکسټنشن دی؟ .html. په دې په نوم باندې موږ څه جوړو؟ فایل جوړو. ټیک شو؟ لکه فایل 1.html. نو دا د HTML فایل شو. HTML is developed by World Wide Web Consortium. دا یو کمپنی ده، World Wide دا هغه جوړ کړی دی. ټیک شو؟ HTML currently using HTML5. اوس چې موږ کم HTML استعمالو د هغې نوم څه دی؟ HTML5. دا اپډیټډ ورژن دی. ٹھیک ده.
لکه زه تاسو ته یو فایل جوړوم په دې ځای کې دلته زه فایل ته به راشم نیو فایل مې کریټ کو او زه دې کې جوړوم first.html دا اوس ما د html څخه جوړ کو یو فایل جوړ ٹھیک شو HTML فایل په څه باندې ریپرزینټ کیږي په .html ایکسټنشن باندې نور بیا په ډیټیل سره وایو ټیک ده اوس راځي خپل ټاپک د بیا د دې لپاره څه ضروری دي چې تاسو HTML کله زده کوئ نو دې مخکې څه نالج ضروری دی کنه نو نالج HTML د زده کړې لپاره څه نالج ضروری نه دی ټیک شو بس تاسو څه پکار دي یو نیډ a web browser like Chrome دلته پکار دی a text editor like Notepad نو Notepad خو مخکې خلکو استعمالو وسم خلک استعمالي خو زیات تر خلک ایون VS Code استعمالي ټیک شو VS Code د ټول نه خصیص دی د Notepad نه هم خدي نو موږ به څه استعمالو موږ به VS Code استعمالو چې دا سره فکر وي HTML elements اوس په HTML کې چې کوم د elements نو دا څه شي دی an HTML element is an individual component دا یو ځل component دی په HTML کې of an HTML document ٹھیک شو element سره دا individual ځان په خپل represent کوي په HTML document کې it represent visible thing on page or some meaning او دا HTML کوم element دی د سره represent کوي د visible سيزونه کاغه ټیکست دی که سره images دی د ریپرزینټ کوي چاته یوزر ته خي او دا غي خپل سپیشل مینینګ دی د هر یو الیمنت سره خپل سپیشل مینینګ دی نو سره راځي مخکې چې زه ته الیمنټس هم واخیم زموږ سره په HTML کې څه استعمالي کی یو HTML ټیګ دی یو اټریبیوټ دی او بل دی کنټینټ دی نو سره راځي چې دا په کم دی HTML element is a collection of HTML elements دا د چا کلیکشن دی start and end tag یو start tag دی یو زموږ end دی نو د h1 چې کوم ماډل ته لیکل دی دا start tag دی ٹھیک شو او دا بل h1 چې د باخره کې د ته ویل کېږي end tag attribute کوم دی د attribute id is equal to heading 1 دا دلته اوس یو attribute دی ٹھیک ده element content بدیس کې دا element content پکې کم دی welcome ما چې کوم ټیکسټ ولیکله کوم سيزونه چې یوزر ته شو کیږي دا غیر څه ویل کیږي ک ټیکسټ وی ک ایمیجز وی هغه ته ویل کیږي کنټینټ ٹھیک ده اوس په دې ځکه HTML ټیګ دی اټریبیوټ دی او کنټینټ دی زه یو ډیفاین کوم په نمبر اوس ګوره په دې کې چې کوم h1 ما ولیکو نو دا h1 دې ته ویل کیږي ټیګ نیم ٹھیک ده په دې ځکه starting tag د h1 د څه ویل کیږي starting tags ٹھیک ده د starting tags ویل کیږي id تاسو کله د یو اټریبیوټ دغه ریپرزینټ کوي په خاص نوم باندې نو دله با id ورکړه ٹھیک ده id می ولور کو heading 1 نو دا څه دی دا id څه دی دا اټریبیوټ دی دا اټریبیوټ نیم دی او heading 1 دیس کې ما د اټریبیوټ څه ورکړه ویل ورکړه په دې کې دا ویلکم څه دی دا HTML کنټینټ دی او دا بل h1 کم ټیګ دی د اخیره دې ته ویل کېږي کلوزینګ ټیګ وس ډاکومېنټ سټرکچر زموږ سره څنګه دی ډاکومېنټ سټرکچر لکه په دې کې به اول تاسو سره HTML بیا به HTML کم ټیګ چې دی نو دا څه دی پیرنټ ټیګ دی په دې کې د HTML کم لاجیک دی هغه کې ډیفاین شوی په دې ټیګ کې بیا دلته هډ دی هډ کې مونږ څه دغه کو د HTML لپاره کوم ضروری څه که زمونږ د بل لینک سره دغه کنیکشن وي یا س لینکس وغیرہ هغه سره مونږ کنیکټ کړي وي هغه لپاره مونږ استعمالو هډ هغه ټول سيزونه مونږ په هډ کې لیکو ټیک ده او باډي کوم اکچوال کوډ چې دی اکچوال د ډیزاینینګ لپاره مونږ استعمالو مونږ یوزر ته چې کوم کوډ ښکاري هغه مونږ په دې باډي کې لیکو ټیک ده او کمنټس په هر یو پروګرامینګ لینګویج کې کمنټس وایي کنه په هر لینګویج کې هغه C++ دی CSS دی که HTML دی ټیک ده د کمنټ په کې دا شي که تاسو لیس دین او بیا دا دغه ولیکئ ټیک شو بیا هایپن ټیک ده بیا هایپن بیا داسې ګریټر دین ټیک ده نو دې ځای کې څه استعمالیږي په دې کې کمنټس استعمالیږي کمنټس ټیکسټ هیر نو کله چې تاسو په دې کې دنه ولیکئ نو دا براوزر څه کوي دا کمپایل کوي نه ټیک ده زه تاسو یو فایل جوړوم
دا به زموږ اولنی فایل شي زدیز کی HTML5 ٹھیک شو دا زموږ سره د HTML سټرکچر دی ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بیا دا سټرکچر ډیفاین کو 1 by 1 tags چې بدی کې دا هډ څه شی دی باډي به کې څه شی دی HTML څه شی دی ٹھیک دا څنګه کار کوي دا په نیکسټ ویډیو کې وایو والسلام thank you for watching